الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا محترم حاضرین طلباء کرام د دنیا مثال داسې ده لکه باران وشي او باغی باندې ګیاګانې او شینکي راوخیږي لږ وخت بعد هغه وچي هواګانې او سیلۍ راشي او هغه زری زری شي او ختم شي او د هغې بیا پته نه لګي چې هغه ذرات کوم طرف ته لاړل الله دا مثالونه مونږ ته دی وایي چې مونږ د دې نه عبرت والو او په دې باندې ځان پوه کو او سوچ کو تلک الامثال نضربها للناس الله مثالونه خلقو ته دی وایي چې خلق د دې نه عبرت والی او عقل والی او ځان پوه کی د دې یو زنده مثال او دا دی چې زمونږه په شعبان کې دوره تفسیر شروع شي په لسم د شعبان شروع شي په ویشتم د رمضان ختم شي بیا اختری پای کې مېلمانه زیرازي ملاقات کیږي بیا والا دوره شروع شي هغه ختم شي بیا اوسو ورځې پکې دمۍ د هغې نه بعد بیا د کال سبقونه شروع شي او هغه بیا موږ په دې انتظار یو چې ورځ به راځي او په هغې باندې به بیا اختتام وي بیا هغه اختتام وشي بیا په دې انتظار یو چې شعبان را روان دی اوس به بیا دوره تفسیر شروع کیږي هر کال داسې یو ورځ بل را رواني یو خوشحالي زی بل خوشحالي را رواني دام زمونږ دپاره یو لویه خوشحالي ده چې زمونږ دا مستعار ژوند دا په یو ښه عمل په یو ښه کار باندې تېرېږي که الله یې قبول کړي نو دا زمونږ لپاره یو ډېره لویه خوشقسمتي او یو ډېره لویه کامیابي ده په دې ژوند کې خوشحالی وي او په ژوند کې ورسره غمونه او تکلیفونه لازمن وي خوشحالی خو خوشحالی او په دې غمونو او تکلیفونو کې هم الله یو لذت ښودی یو خوند ښودی چې هغه لذت او هغه خوند هغه په خوشحالو کې بیانوي انبیاء علیهم السلام الله ته ډېر محبوب وو د الله ډېر خوښ وو په حدیث کې راځي اشد الابتلاء الانبیاء اشد الابتلاء چې ابتلاګانې او مصیبتونه په ډېر راغلي هغه انبیاء علیهم السلام ثم الامثل فالامثل دا چې سوره یو سړي د الله مقام ورکوي د هغې عمره په مصیبتونه او تکلیفونه راولي ځکه دې مصیبت او تکلیف کې چې کوم لذت دی او خوند دی
نو هغه لذت او خوند هغه په بل شي کې نه او هغه چاته پته لګي چې بچا باندې راځي او هغه برداشت کوي پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے غمنوی برداشت کو او بدی کی برداشت کے اللہ یو خوندی خود دے یو مزی خود دا چگہ پا بل سکے نہیں او داغا چاہتا پتہ لگی چسو کا تکلیف اغا غم اغا مصیبت اغا برداشت کئی نو اغا تداغی احساس کیگی او اغا خوان و تحاصلی علم حاصلول خوشحالیم دا خو پدی کی تکلیفون ام دیری او سورج پدی کی تکلیفون نو دور آگی کی خواندو می آگی کی مزو می کل جسر تاریخ دا علماء وگوری ابن ابی حاتم وی منگا زان لا مائی راوڑیو چه منگا زان لریتو منگا دری مرگریو من تا دورا موقع ملاو نشو چه منگا زان لریت کریو اغس خانشا و منگا غردو و منگا توزگار نشو دا سی علماء تاریخ چه وگوری ابو الحجاج میزی چکل علم حدیث لاتن امور والسل کلچے پخیکڑی او چه اغلال نو بسبق ہوئی یو کلچا یو ڈوڈائی اغبی غواغستا او دجلی پا غالا باندی بیو ڈندو کیو کنستا پاری کی بے پوبو کی خدا اخبلا مسودہ بے صفاقولا چا بے صفاقلا چه درازی بے سلیکلیو نو اگا ڈوڑای با پسکشو اگا بے اخوڑا او باغی باندی بے پورا رز او شپتی ارکل بل رز بیاد اگا سی او جسل رز تیرے دینو دا بغداد ٹوڑ علم را جمع کڑیو او بیا واپس راگے مور اللہ نور سل ڈوڑای پخیکڑی کلچی پخیکڑی او بیا بل طرف تا روان شا دا تکلیفونا مصیبتونا محدثین و علماء اغی برداشت کریو او ددی او خواندو دا سی پا طالب گیرائی کی پا علم حاصلولو کی یو خواند یو مزدہ دا استاس پا وینا کی زان دا یو مزدہ یو خواند چگہ پا بل سکی نا حاصلی گی خود دا علم دا حصول سرا یو بل شای دیر ضروری اوغا تقوی و پرزگاری دا چه تقوی و پرزگاری نی داغی مثال دا سی لگه چه منگی دا اوبو ڈکی تا پکی نور اوبا چه ناغی که نزائی گی نو که منگی دا پلیت اوبو ڈکی او تا پکی پاک اوبا اچه نو اگا پکی زائی گی نا اگا پاک امور سر پلیتی گی کله چه تقوی او پرزگاری نی نو بیا آغاز لکی علم زائد نیسی پائی کی دین زائد نیسی ظاہری لباس دا تقوی و دا پرزگارائی خو حقیقت کی نی نو یوزل اغا پلیتی اغا راو بایگی و راق خیارشی نو داغی سر ضروری شیدائی چه سڑی کی تقوی او پرزگاری او تقوی و پرزگاری دانی چه دا خلق و مخی تزانز ورکا اغا دا اللہ و دا مخلوق دا اللہ و دا بندہ بخبلا کی تعلقی او دا آغا تعلق نا آغا بندہ خبری او اللہ خبری سے دا تعلق سنگا دے او دا دے مزا دا دے لذت دا دے خوان آغا سنگا دے اب بل سنا حاصلی گی ناغا دا وینا شئی چه آغا سڑے چاہتا اوئی دین دا دے سردا ضروری چه دو چاہنا علم زدا کے نو داغ احترام داغ عزت ابک بخبر زرہ کے ساتھی کہ داغ احترام او داغ عزت ستا بزرہ کی نہیں تو داغ نچرم سنشیز دا کولے بلکہ داغ خا خبرہ داغ سم خبرہ اغبتا تا بدل لگی دیکھا ستا بزرہ کی داغ احترام نشتے عزت نشتے نو چکل ستا بزرہ کی احترام و عزتی نو بیا ستا پزوڑا کی بداغ خبر زائم نیسی
او داغه اثرات به هم تا ته منتقل کیږي. علامه ابن قیم رحمت الله علیه بهترین عالم او اول الله دې بهترین علم ورکړو. داغه قلم داغه جبا یو بهترین شاهکار او بهترین طریقه باندې روانو. علامه ابن قیم علامه ابن قیم چې د امام ابن تیمیه شاګرد شو. د امام ابن تیمیه شاګرد نو هغه داغه نه مخ هغه سنه او چې د امام ابن تیمیه د شاګردانو بعد شو. یعنی داغه نه مخ کې چې رقم کتابونه لیکلي دي د امام ابن تیمیه شاګردانو مخ کې نو هغه وګوره هغه کتابونه وګوره چې کله د امام ابن تیمیه د شاګردانو بعد لیکلي دي نو پای کې ډېر فرق دی. نو د استاد احترام د استاد عزت هغه چې بزړه کې نه نو هغه طالب هغه چر نشي مولا کېده او که مولا هم شي نو داغه نه خیر نه خوريږي داغه نه فائدہ چاته نه رسی. نو دا ضروري چې د استاد احترام او عزت هغه پزړه کې څلورم دا چې خپل کار ته کار وایي. که یو سړی خپل کار ته کار نه وایي نو دا فضول ګڼي یا بس ګڼي نو هغه په ټیم سبق لن راځي کتاب ته متوجه نه کینی. که استاد سبق وایي نو دی دا خپل موبایل سره اړمي یا د بل څه سره اړمي او قیمتي خبرې د استاد هغه دنه تیری شي او دې په نشي استاد ټول شپه ځان کړولې هغه مطالعه کړی هغه د شروع نه مختلفو ځایونو نه هغه اصل خبرې راغونډې کړي او هغه تا په جامع الفاظو کې او په مختصر الفاظو کې وایي. تاغیل اهمیت ورنه کې نو بیا به تاغی پسې ګرځي او هغه بیا په شروع کې لاټي او بیا به مومي ومنه. نو د استاد خبرې له اهمیت هغه ډېر ضروري چې سره متوجه ناسي. قرآن او حدیث دا ټول اهم علوم دي، دا بنیادی علوم دي. دا نور علوم د دې خادمان دي، علوم عالیه دي. اصل علوم هغه قرآن او حدیث دي. شیخ القرآن الله دې برحمتونه ولېږي هغه ابتدا کې فنون مروجه لولول او تش دا فنون اوس چې کوم مروج دي دا نه شرچغمنی او دا کتابونه هم لولول ریاضی هم لولول. خو بیا شیخ القرآن صرف قرآن او حدیث داغه درس کو. یو ورځ پخوا یو شاګرد د شیخ پاتې شو. شیخ القرآن ته وی د شیخ القرآن نه شرچغمنی او دا کتابونه ویلو ویجی او ظاهره ته مشکل دی هغه راته وایا. شیخ القرآن خندل وی سړی بوکا او پړې اله ګرځي چې وبکوي کی او کله چې د دریا په غاړه کینی نو بیا بوکا او پړې نه ګرځي. زاله د دریا په غاړه اوس کې نولې ما خو هغه د دې لپاره وی چې ما ته طالبان قرآن او حدیث ته کینی او غرالل نو د قرآن او د حدیثو درسونه شروع شو. اوس هغه ته حاجت نشته. دا علوم عالیه د دې لپاره نو قرآن او د حدیث لپاره نو چې طالب قرآن له اهمیت نه ورکړي دا نه د قرآن درس پاتې حدیث له اهمیت نه ورکړي سبق دنه نیم تلې یو د راو رسولې د چای د وجه دنه سبق قضای نه چای وختي کا کړه ګینه مېس کا روستو یوس کا بل څه بندوبس ولاو کا او چې د چای د وجه نه تانا احادیث پاتې شي نو د دې چای بیا هیڅ فائدہ نه. د قرآن اهمیت هغه طالب نه تاسو کې سو سبقونه وای فلانی کتاب وام فلانی کتاب وام کو د قرآن نوم پکې نه دا سوره بد قسمتي ده چې وګار دار چې اول اهمیت د قرآنی کریمی بیا د حدیث بیا د وسه ورپسې زی نو تاسو باید د دې سيزونو اهتمام کوئ. نو شیخ القرآن الله دې برحمتونه ولېږي مونږ ته وصیت کو
نو ما ته چې کوم وصیت کړو نو په دې ځای کې ما د قرآن او د حدیثو درس شروع کړو. یو داسې موقع وه چې قرآن په ځان به پوه شوی، زما دوه استادان چې نږدې وو هغې راوغوښتل، یو مولانا غلام حبیب صاحب الله دې پرې رحمتونه ولیږي او یو سرکای بابا الله دې پرې رحمتونه ولیږي. هغوی دواړه راوغوښتل او هغوی کېنول. نو هغوی ته ویې ما دې ځای کې د قرآن او د حدیث دوره شروع کړې وه. نو دا طیب هم ناست دی، زما مشر ورور یې هم کېنولی و. د دې ځای نه د قرآن او د حدیث درس هغه به نه اوچت وي. دی به زما په یقین دی چې دی به چلی، خو تاسو به یې مرسته او حمایت کوئ. او باچا صاحب به د دې ځای نه نه رخصت وي. او که د باچا صاحب دپاره کم کفاف ضرورت چی چې زه کم ورکومه، نو که هغه نه پوره کېږي هغه تنخواه هغه کفاف، نو بیا به دته اجازه دي چې زما غټه کتابخانه وه او د دې کتابونه دې خرڅ کړي، هغه دې خرڅوي خو باچا صاحب به دې نه نه رخصتوي. شیخ القرآن چې دا وویل نو سترګو کې اوښکې رالې او یو ساعت هورې ونیوه، بیا یې سر راوچت کړ، وی دا به بل څوک نه روانوي دا ځای، دا به زما خپل روانوي. نوم یې روانه وسانې، وی دا به زما خپل روانوي، پردي به یې نه روانوي. او شیخ القرآن چا چې دې د روانولو کوشش وکړ نو الله دې په اولادو شرموي. شیخ چاته به دعا نه وکړې خو په دغه موقع کې وکړه. او چا چې د روانولو کوشش کړی دی موږ وکتل نو ای سره دغه چل شوی دی. نو د قرآن درس او د حدیثو درس الحمدلله ثم الحمدلله د شیخ القرآن د وفات نه بعد کم شوی نه دی او زیات شوی دی. پای کې طلبا کم شوي نه دي، زیات شوي دي. که لږي او که زیاتي، خو د قرآن هغه درس او د حدیثو هغه درس هغه دې ځای کې شروع دی. زه کله کله د استادانو ته ووایم وایم که فنون نی نو نه دي که نه، که د افتا کورس نه نو نه دي که نه. ما ته به شیخ القرآن د دې دوه وصیت کړی د قرآن د دورې او د حدیثو به دا دي که نور چلیږي چلو به او که نه چلیږي نه بیا یې چلو، خو دا دوه به وي. او الحمدلله هغه په طرقه باندې روان دي. د علماو او د استادانو ښه په شوق باندې سبقونه دي او د طلباو هم ښه په شوق باندې. او دلته هغه طالب راځي چې هغه د سبق طالبي، د سہولتونو طالب نه یو چې سہولتونه غواړي. د سبق طالب هغه الحمدلله هغه پنځپیر ته راځي او په پنځپیر کې خوشحاله یو چې ځینو بیا په خوشحالی باندې د دې ځای نه ځي. باچا صاحب الله دې رحمتونه ولیږي، د شیخ القرآن د وفات نه بعد تقریبا 13 کاله باچا صاحب پنځپیر کې وو او هغه له دومره احترام او عزت مونږه کړو چې د پلار حیثیت مولا ورکړو. چرې ما هغه ته خبره نه راګرځولې او دې وجې چې کله بیمار شو نو خپلو بچو ته یې وصیت وکړ چې ګوره د طیب او د هغه د کور والاو ډېر خیال به ساتئ، ځکه ما ډېر خیال ساتلی دی. نو موږ الحمدلله د هغه سره وفاداري کړې وه، هغه موږ سره وفاداري کړې وه. او د هغې نه بعد الحمدلله اوس استادان دي. زمونږ مفتی صاحب الله دې عمر کې برکت واچوي، مفتی سراج الدین صاحب، مولانا مفرح شاه صاحب او نور استادان هغه یې درس کوي. زه پکې څه نه څه کله کله مکمل او شي نو پکې سبق وایم، مکنینو جماعتي کارونه یې هغې پسې منډې تړي. خو الحمدلله زما سبق چې ما ته کوم حوالې نو هغه زه پوره کوم، هر څنګه چې هغه سر ته ورسي او پوره شي. نو زمونږ دا مدرسه دا د دین د اشاعت ځای دی، دا د قرآن او د حدیث د خدمت ځای دی، دا د هغه خلکو ځای دی چې هغوی د الله دین صرف د الله د رضا دپاره ښیي.
او دا هغه خلکو ځای دی چې هغوی د الله دین صرف د الله د رضا دپاره زده کوي دنیاوي لالچ او دنیاوي مفادات پکې نه زما ډېرو غټو خلکو سره تعلقي مالدارو سیټانو سره مې تعلقي خو ما چاته داسې کار نه دی کړی چې هغوی راولم او بیا ورته حساب شروع کړم ځکه زه وایم اصله ما کې هغه نور عادتونه پیدا شي او شکر دی الله د شیخ القرآن باندې رحمتونه ولیږي په من کې دغه خویونه نو پیدا کړي بس د پیسې لاس لراشي ولګو د دین په کار کې که خپلې که بل څوک درکړي د خدای په دین باندې ولګو موږ هغه کوو اړم یو دا ځای خدای آباد ساتلی او دې کې ډېر برکات دي تاسو هم راغلي په دې نیت چې تاسو بدل دي د قرآن او د حدیث علم حاصلوي تاسو بدل دي هغه علوم حاصلوي چې هغه خادمان دي د قرآن او د حدیث زموږ استادان دي الحمدلله د یو بل نښه دي او خپل کار ته کار وایي او خپل کار سره اړوي او هر یو دا سوچ کوي چې دا مرکز به ترقي څنګه کوي دا مرکز به مخکې څنګه ځي تاسو طلبا به د نن نه ځان لا یو امیر مقرر کړي او بس تاسو امیري تاسو به ځان لا یو امیر مقرر کړي او بس تاسو امیري او هغه بس تاسو چې څه مسئلې نو تاسو به هغه ته وایي هغه دلته ناظم مولانا نور واحد صاحب دی سکال نو هغه به درته وایي که دې حل کولی شي ښه که نه شي حل کولی نو زه یې بس یم نو بیا به ما ته وایي زه به درله هغه مسله حل کوم جوماتونو کې به هم ځان له امیران نن مقرر کوي په کومو کومو ځایونو کې چې تاسو دیری بیا به هغه امیرانو سره ناظم صاحب ځان له خبره کوي چې هر څه خبرې اوس تاسو ته خپله معلوم دی چې امیر دپاره څوک منتخب کوي نو تاسو وښایي ستی څوک ضیاء الله شیراز کم یو دی شیراز ولی زیارت ګل جامع مسجد کې امیر ته وي خو ته امیر یې ښه تاسو خوښ دی امیر ته ټیک دی جامع مسجد کې د ډېر ښه امارت کړی دی دا څو کاله او طالبانو ته خوشحاله او ضیاء الله کم یو دی ضیاء الله ولد شاولی دا به در سره ناظمي ٹھیک شو ضیاء الله ته به ناظمې دا به امیري تاسو به د طلباو خپل دغه برابر کوئ تنظیم څنګه چې نور کوي او انشاءالله دا کال سبقونه ښه په خوشحالۍ باندې وي زه به دا یو څو ورځې لږ صبر وکړم مفتي صاحب مولانا مفرد شاه صاحب دوی به سبقونه وایي ځکه د اول سبقونه ټول یو شان دي غرض د علم او تعریف د علم او مقصد د علم نو هغه دی نمبر په نمبر به وایي نو چې زه هم پکې راشم نو بیا به تشګرداني نو دی به درته وایي زه به بیا لنډه غوندې خبره درته وکړم سبق به شروع وي انشاءالله مفتی صاحب په ډېر زیات محنت کوي مولانا مفرد شاه صاحب هم ډېر زیات محنت کوي او دی به مخکې سبقونه شروع کړي یو ورځ دوه بعد کېدی شي بیا زه سبقونه شروع کړم ترجمه موږ د قرآن کریم کوو نو د قرآن ترجمه نور کله خو موږ د سهار لمونځ پسې کوو نو د سهار لمونځ پسې بهتر ده که د سبقونو ټایم کې بهتر ده لمونځ پسې دا طالبان بیا نه پاسې که نه شپې لنډې دي نو سهار لمونځ پسې به موږ ترجمه کوو او بیا به سبقونه شروع کی سبقونه څه ټایم کېږي اته بجې بس اته بجې به حاضري هغه به تاسو خپل ټایم له ځان را رسوي
نو سار اتو بجو نو سبقونه شروع کیږي ان شاء الله سبانا نن دعا وکړئ چې الله زموږه دا درس په ښه طریقه باندې سرته ورسوي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم صل على سيدنا محمد. دعا وکړئ چې الله دا درس په ښه طریقه باندې سرته ورسوي او دا کار په خوشحالو باندې الله په موږ ټولو باندې تیر کړي. الله د استادانو او شاګردانو په منځ کې هغه دیني مینه او محبت نور هم زیات کړي. الله دې طلبه او سینې او دماغ د قرآن او د حدیثو او د فنون مروجه او د زده کړې دپاره کلاو کړي. الله دې ټول له علم نافع ورکړي. الله دې ټول له علم نافع نصیب کړي. څومره مشران کشران نارینه زنانه چې هغه وفات شوي دي الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي. څومره بیماران یې الله دې ورله شفای کامله ورکړي. الله دې زموږ هغه کارونه څرګند کړي چې زموږ رب یې زموږ نه رضا شي او قیامت کې به موږ مختورونه نه یو. الله دې زموږ هغه اعمال نه څرګندوي چې هغه زموږ د دنیا د ذلت او د سپکاوي سبب وګرځي او د آخرت د ذلت او سپکاوي سبب وګرځي. الله دې زموږ د علماو او د مدرسینو د ناظمانو په منځ کې مینه او محبت پیدا کړي. الله دې زموږ ټولو نه د خپل رضا کارونه تر مرګه پورې څرګند کړي. دا مدرسه او دا مرکز دی الله همیشه دپاره آباد لري او دې مرکز سره چې څوک مینه کوي محبت کوي الله دې د هغوی سره مینه او محبت وکړي. څوک مالي تعاون کوي الله دې د هغوی په مال کې کورونو کې ډېر خیر او برکتونه واچوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.